کتونکو علب خان شرپوی یم ستاسو د وړاندې دې خاورو ته یو ورور سپارلی کېږي زما ډېر قریبي رشته دار په بالولي قبرستان کې پرون سهار کراچۍ ته تللی دی کاروباري شخصیت و کاروبار یې کو د خپل نیک سره په خپل ګاډي کې او ماسخوتن چې کوم دی نو د زړه دوره ورته راغلې ده او ساه یې ورکړې ده بلکې روټۍ یې خوړلې ده او روټۍ نه پس چې کوم دی نو چې زما طبیعت لږ ناسازه دی زه وده کېږم دې کې وده شوی دی بیا داسې 11 بجو کې کوم ملګري چې ورسره تللي وو هغې راپاڅئ نو دې نه دي راپاڅېدلې ده نه بیا ساه وتلې وه سار چې کوم دی نو دلته کلي ته روړل شوی دی 4 بجې جنازه شوه بالولي کې ولاړو خو حقیقتا چې بالولي خلک نو خبر یو ډېر ملنګساز انسان و رشته یې ډېره ښه پالله غم خادی کې ډېر تیز تکړه انسان و د دې ټولو خبرو مقصد مې دا دی چې دا قبرستان ډک دی موږ ټول به یو ورځې د دې ټوپکو د لاندې وو دا نن چې موږ د کمې ځمکې د پاسې وو نو یو ورځ به داسې چې د دې ځمکې لاندې به موږ پراته یو څنګه چې دغه شاه حسین نن هغه د خور ته سپارل کېږي دا ټول زما رشته دار دي دا تاسو ګورئ دې ځای کې د ماما تروری بچي مې دي خو دی لږ د دې ټولو زړه ګټلی و نو چې کور کې څومره دي نو ټول د سیل مې د دې جنازې له راغلي چونکې د بالولي خلکه په دغه کې په دې نشته چې زه دا ګڼم چې دلته اعلان نه دی کړی دلته کې بس اچانک مرګ و که نه دا مرګ چې کله اچانک راشي نو انسان نه غار سیر شي چې چا ته ووایي او موږ هم چې کوم دی نو چې کله سار راته اطلاع وشوله نو یو دستاربندي وه په دې یو تورمزو کې اتمانزو کې هغه هم ډېره زیاته ضروري وه خو خفګان را سره و ولې چې دی لږ دا تصویر راته مخې مخې ته کېده الله پاک هم نصیبه کړی و په جنازه کې ډېر په تیزۍ سره رالو او موقع راله هغه جنازه مو کړله خو مرګ حق دی او د اچانک مرګ چې راشي نو علما وایي چې دا د شهادت مرګي چې تا په سپي نه کي ولاړ شي یا یو انسان ډېره زیاته بیماري تېره کي نه خو بیا هم بیمار وي کړېږي پې ګناهونه ترې رجېږي خو چې کله وفات شي نو داسې صدمه نه وي دا نن چې د دې دا صدمه یوازې زه نه محسوسوم یوازې د هغه خاندان نه محسوسوي بلکې زما دا څونه چې دلته رشته دار دي دا ټول دا صدمه چې کومه ده محسوسوي دا موږ سره رور دی دې څه ټیم کراچۍ ته تللی دا چې پرون سهار رسېدلی و او ښه لکه بس ښه سور کې و دا هم نه چې څه بیمار و یا مطلب داسې ساسرات و به چې څنګه ورسېدو ښه سور کې و د موږ هغه نیک ورسره و نظیر حاجي صاحب بس روټۍ موټۍ ویې خوړوي کرکټ ته ناست وي د وی چې یاره زما لږ طبیعت داسې ګډ وډ شو حاجي صاحب سره دی لکه په یو کمره کې سملاستو حاجي صاحب چې یاره ما دلې اواز ورکو بیا ما دې وخوځو نو ده ساه ورکړې وه نو بیا د شپې 1 بجې هغه ځای نه غسل وله ورکو را پارسلی کو سار 11:30 بجې دلته ورسېدو 4 بجې جنازه وه نه څه بیمار و نه څه دغه بس چا نه خټ اټیک ورته وشو او ښه ځوان جانو لکه دا هم نه چې مطلب یا څه بوډا و یا څه دغه و داسې ښکلې ځواني ورکړې وه او داسې دغه و چې دا تنګي را خلک یې قسم په خدای چې اوس هم نومونه یادوي ټول د تنګي ټول خلک لوی او ماشومان رالل دا ولې چې د خپل ښه سړیتوب و یا خپل دغې و او بس اوس دې ول الله هغه جن ښه کړي اخرنۍ خبرې تا سره کله کړې وې اخرنۍ خبرې د ما سره پرون کړې وې او د ما سره بس داسې خبرې وکړې لکه قدرت شان دی د پرون ټولو سره لکه زمونږ هغه حاجي صاحب چې دی پرون ټولو ورځ بیزي او دا دغه دا ولې چې الله پاک یو دغه وله ورکو داسې نه چې یا مطلب زناکار یا دغه یو فرښته انسان او ټول خلک یې صفت کوي بلکل کتونکو منځګزاره دینداره زما پې د تره لور واده وه الله دې زما خور له صبر ورکړي هغه بچو له دې خدای پاک صبر ورکړي او ډېر ناسازه مرګ لاړه که نه ډېر عجیبه شانتې په دغه کې لاړه دلته کې بیبي وفات شوې وه بیګم نسیم ولی خان نو ما له چې به څومره صحافیان ملګري رالل نو ما به شاه حسین ته دغه وکړو 4 ورځې مسلسل چې کوم دی نو د موږ له د روټۍ بندوبست کړی زما د پېښور صحافیانو ملګرو له
خو د ده په تندي کې ما د خندا نه یعنې بعضې نیم سړی لږ تنګ شي که نه چې یاره دا څه دي نو هغه دعوت پې داسې راکو چې موږ بیا پې دغه کړو تنګ به یې کړو پې چې هلکه بس روټۍ به هم دلته خورئ نو دلته بیګم نسیم علي خان چې وفات شوی وه نو ده کراچۍ کې 2-3 پیرې د هغه ځای نه یې ما ته ټلیفون وکړو وی هلکه د جست ټکټ درلېږم او راشه چکر ووهه قسمت هم نو شوې اراده خو مې کړې وه چې هم د ده په ذریعه به ځمه او دغه دی نن پکې خور ته وسپارلی شو الله دې وبخي او سیروزې دغه هم کړی و جي نیت دغه سیروزې نیت یې اوس هم ملګرو سره یې دغه دي کړی و چې ځم به جي او جي او څلورو میاشتو لم تلي و جي او بس ښه کتونکو څه داسې ټیم و چې دا کوم خاورو ته سپارل شوې ده به خپله ډبه چلېده کراچۍ ته کراچۍ ته به یې ډبه چلېده داسې او چې زموږ شکر د خپل گاډي و خپل کورونه خپل یو شی و بس الله پاک بیا ما ته ووي د پیسو کې سکون نشته غار سې دغه کړل او دلته کې په دې بالولي کې رخایش پذیر شو د دې خبرو کې غوره ډېر زیات مطلب دی چې د هغه ژوند و چې یو ډېر شاخانه ژوند و دا نه چې هغه پیسې یا د بایللي دي یا دغه دي خو دا ژوند مې خوښ نه دی راغی هغه خپله زمینداري چې شروع کړله دلته به کرونده هم کوله او چې زمینداري هم کوله بس اوس هم ډبه جنګېدلې وه خو څو بیا او چې ډبه زموږ جنګېدلې وه بس چې څه پیسې یې په هغې باندې ولګېده خو لکه شکر الحمدلله ډېر سکون موږ ته په دې میلاوېدو چې هغه به بچو سره شپېله وه موږ به به سره ښه سور کې ښه دغه و او بس چکر له لاړو هلته خپل کاروبار اوس لږې ډېرې پیسې بندې وي نو بس نصیب بیا هلته د مرګ شی و جي کراچۍ ته تګ راتګ د ده و کراچۍ ته د کاروبار و بل دا ده چې دغه ډبه کله وجنګېدله هغې کې څه کسان پکې جوبل شو هغې کې هغه پیسې میسې او قیسې ختمه کړله او بس هغه ځان یې دغه پیسو نه صفا کوي بس دغه کې سکون نشته د دې خوا راغی او دین طرف ته مایله شو تبلیغ کې لاړه دا اوس یې روزه کې ته اوس یې ملته د کاروبار پیسې وي خو انسان ته څه پته لګي چې کور ته به مې لاش راځي نو دغه زموږ د ټولو ژوند دی ښه په کار دا ده چې موږ دا کینه بغض حسد دا ختم کړو موږ په دې خپلو دا زما خپلوان دي دې ځای کې وینم که نه هر کور په خاندان کې نظر واچي موږ کې تنګ نظري ده موږ نیتونه بد کړي دي موږ وو یاره پلانکې ښه شو خدای دې نصیب کړي یاره خدای ورکړه د خدای په در کې څه کمې دی ته هم ښه کیدی شي الله پاک چې کم دی انسان مالدارولم شي او ډېر زر یې چې کم دی نو غریبولم شي د الله سره دا هر څه دي نو نیم تذکره وکړي چې ملګري بیا تپوس کوي چې نوم یې څوک او شاه حسین نوم یې و د سردار حسین رور دی او د کاکي رور دی خاورو ته هغه سپارلی کېږي نو کتونکو مینې خورې کې د نفرتونو له ورکې الله ته بېګا سبا مر دی ژوند د سکندونو پاتې دی او دا هارډ اټیک خو داسې بیماري ده وی لکه د زړه دوره وله راله او خو مرګ له بانې نه وي نو مرګ به نه وي نو دا لکه دا شاته دیره وښایه د بالولي د قبرستان کې ډېرې غټې غټې خستې پرتې دي ډېر داسې خلک به پکې وو چې په پوزه به مچ هم نه پرېښو ډېرو خلکو سره به ډېر مالونه خالونه به وو هغه هر څه لاړل نو ګټه زموږ څه ده په دین کې ده چې موږ ځان دین ته نږدې کړو او خپل نیتونه ټیک کړو کینه بغض حسد نه اجتناب وکړو مینې خورې کړو نفرت له ورکړو لتې خپلو کې جنګ جګړې ختمې کړو روغې جوړې وکړو څوک د چا نه خفه وي دا کورونو کې چې کوم دی نو دا غیبت دا وي چې لکه د مړ رور ته غوښه خورې نو د دې خبرو نه موږ دا هر څه ختم کړو کتونکو ما په دې باندې پروګرام چې زه خبر شوم نو زما اړه غوښتل چې زه په دې بحث وکړم ځکه چې پرون سهار رسېدلې کراچۍ ته او نن مازدیګر چې کوم دی دغه دی په خپل کلي کې خاورو ته سپارلی کېږي ډېر زیات افسوسناک مرګ دی الله دې خاندان له صبر ورکړي الله دې موږ له صبر راکړي الله دې یارانو دوستانو له الله پاک صبر ورکړي او تاسو هم د دعا اپیل کوو او د ټولو ته وایو چې خدای دې د دې خاندان له صبر وکړي او دله دې خدای پاک جنتونه نصیب ورکړي او خدای دې دغه شانتې ناګهاني مرګ راکړي چې پرې نه کړېږو او په خپل پوزي باندې چې دا وګوره دا په خپل پوزي نه دی د خپل پوزي نه لږه بهر خو بیا هم هغه کوم مشر چې ورسره و د هغه مننه کوو چې دې ځای ته یې ورسو نو خدای دې په خپل پوزي مرګ راکړي او د عزت مرګ دې خدای پاک راکړي ډېره مننه خوشحاله